آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جي وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. دا مخکې د فتنه دجال په باره کې خبره وه او پرون د هغې تفسیر تیر شوی و چې دجل څه ته وایي او دجال څه مطلب دی. دجال یو شخصیت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یستعیذ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں واوریدو یستعیذ فی صلاته چې په مانځ کې به پناه غوښته من فتنه الدجال، د دجال له فتنې نه. غالبا عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی. نو هغه وکړه چې زوی مونږ کو یا بل صحابي دی غالبا چې زوی مونږ کو نو دوه ته وی چې تا په مانځ کې د دجال له فتنې نه امان وغوښته. دوی نه په پاسه د مونږ بیا وکړه نو مونږ په دوباره وکړو. نو دا دعا یاد کړئ په مانځ کې وای اللهم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. کنور اسلام نشي ویل کنه هغه یو د دعا ده. من فتنة المحیا والممات، د ژوند او د مرګ د فتنونه، او من فتنة المسیح الدجال. نو د دجال د فتنې نه امان غوښتل. یو بل حدیث کې دا راغلی دی، هغه دلته د بخاری کې خو نشته، نور کتابونو کې دی چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کرے یو يهودانه خضر اعلی نو هغه ولا څه خدمت کو سه ولا د خوراک ورکړو څه خدمت وته نو به ورته وی چې الله تعالی دې تر دجال فتنې نه بچ کی. نو هغه نبی له صلوات والسلام ته فرمایل چې ما ته خو خزیدا سی وی نبی له سلام دا خبره خو ټیک فتنه دجال خو ډېر غټه فتنه ده نو دین امان وختل پکار دی. جی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال. حضرت حذيفة وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دجال مبارک دا ویلی دي چې دا خبره کوله نو دای په کې ویلی چې ان معه ماء و نارا، د سره وبم دی او ورم دی. نو فناره ماء و بارد و ماءه نار، د سره چې کوم ور دی نو هغه یخي وبدي او چې کوم وسره وبدي نو هغه ور دی. دې څه مطلب شو چې هغه وبې ور دی او هغه وري وبده. نو د دې معنا دا چې د ساحر دی، جادوګر دی. نو جادوګر یو شی څنګه نو هغه په بل رنګ کې خلکو ته ښکارا کوي، لکه پروندای تفصیل ته تمام وي. جادوګر خدای ته وایي کنه یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. د موسی علیه السلام مقابله کې جادوګرانو داسې جادو کو چې هغه رسې خو رسې وي او هغه خاص لرګي وو کونټه مونټه وي، خو خلکو ته دا ښکارېدل لکه چې دا حرکت کوي. نو حرکت نه کوي خو خلکو ته په ذهن کې دا ښکارېدل. وجاءوا بسحر عظیم، ډېر لوی جادو یو کو. نو دا جادو دی. د جادو بیا ډېر قسمونه دي او د جادو کې بیا ډېر بحثونه دي. دا چې هغه آیت وایي تاسو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. موږ په خپل دوره تفسیر کې د دې بیا ډېر پوره تفصیل کړی دی که خامخا د شوق نو هغه واور. نو ان معه ماء و نار، یو مطلب خو دا چې دا جادوګر دی نو بو ته ور وي او ور ته وبو وي او به ته ور ښکاری ور درته وب ښکاری. دویمه خبره دا ده چې د سره ماء و نار د سره وبدي او د سره ور دی، دا استدراج دی. پرون چې تاسو ما وي استدراج دی ورته. نو هغه وبې ور دی معنا دا ده چې ته هغه وبوله ورشي او دا هغه فایده او نعمت حاصله نو ته به د هغې په نتیجه کې بیا ګمراه کېږي، به ګناهګاري کې به دوزخ لبزي چې دا مرګرتیا کې نو هغه څه ور دی. او هغه ور چې دی چې تا د کوم ور نه یاري چې تا ته وي ور وبر سیزم مړ بده کم مال بدن عالم بچی بری تباکم کور بری تباکم. نو دا ور حقیقت کې څه دی؟ دا یو بدی مطلب دا دی چې دا هغه په سخت باندې سوکا صبر وکړه مرګرتیا مکوا نو بیا الله تعالی بدل اجر درکې ثواب برته ملاوي شي. دا مطلب شو.
قال ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ مخکې د ابو مسعود او د ابو موسی اشعری او د خلکو خبرې تایید کړې دي کنه. نو دا ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي چې انا سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما په خپل د نبی له سلام نه وسنګ چې حضرت حذیفه د مخکې حدیث کې دی عن حذیفه عن النبي صلی الله علیه وسلم چې دا خبره حذیفه رضی الله تعالی عنہ کړې ده، د پیغمبر علیه السلام نه نقل کړې ده. نو دی وایي چې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ هم دا خبره کړې ده او مام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلې دي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام فرمائی ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب، الله تعالی چې کوم پیغمبر را لېږلی دی نو هغه خپل امت دا یو سترګي دروغجن نه يرولې دی. دا د نوح علیہ السلام نه بعد، د نوح علیہ السلام نه بعد چې څومره پیغمبران راغلي دي نو هر یو پیغمبر خپل امت يرولې دی چې تا د سنه دا اعورنا چې کذاب دی. اوس تا خو مخکې حدیث کې وی چې د اعور دا خبره خو بل پیغمبر خپل قوم ته نه ده کړې، نو بیا حاجی بیدار یې کنه. پرون مونږ دا وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته چې دا دی خو راواړه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. اس پیغمبر خپل قوم ته دا نه دی ویلي چې دجال اعور دی، یو سترګې دی. دی ورته ویلي چې دجال غټه فتنه ده، د هغې نه امان غواړی یاره ولي دي، خو دی ورته نه دی ویلي چې دا څه دی، یو سترګې دی. او وایي ما درته وویل چې یو سترګې دی. او دې حدیث کې څه راغله چې ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب، د اعور کذاب. نو دا خې پکې ونه وی کنه چې د خپل قوم يرولې دی او قوم ته ویلي مو چې دا اعور دی. دا خو نبی له سلام وی چې اعور کذاب نه يرولې دی. خبره باندې تاسو په نشوي. اوس خو نبی له سلام وی چې اعور کذاب دی اعور کذاب نه يرولې دی. ور دې نه خدای نه ثابتېږي چې اغیم ورته اعور کذاب ویلو. په تطبیق باندې ورسېږي کنه. دا خو ونه وی چې هغه ورته اعور کذاب، هغه تطبیق حدیث په خپل ځای ټیک دی چې نبی رسول الله والسلام ویلي دي چې ما ورته صرف تاسو ته وی دا خبره راته ما واضح کړه چې د اعور دی، نور خلکو دا نه ده کړی. الا انه اعور، خبر شي چې د یو سترګې دی دا دجال. و ان ربکم ليس باعور، استاذ رب اعور نه دی. و ان بين عينيه مكتوبا كافر، او د په دې سترګو کې لیکلي دي چې د کافر دی، کافر په کې لیکلي دي. او فيه ابو هريره و ابن عباس، دا روایت د چا نم دی، د انس نم دی، د ابو هريره نم دی، د ابن عباس نم دی رضی الله تعالی عنہ. اوس دا خبره ده چې د الله تعالی پہچان صرف پدې کېږي چې اعور نه دی. نو دې ماته مطلب بیان کړو چې دا په ښکارا چې جسم لري، بوټي لري، ګرځي، خوراک کوي، خبرې کوي، نو ته دې پوهیږي چې دا خدای نه دی. ټیک شو؟ ځکه چې خدای پاک خو نه خوراک کوي او نسته په دې دنیا کې پسترګو باندې خدای پاک لیدې شي. موسی علیه السلام ویلي چې ما ته وزانو خای نه دی لیدل، نو ته به څنګه ویني؟ خدای د عام خلکو لپاره وایي چې کوم خلک ډیر زیات جوور سوچونه نشي کولای، نور جوور سوچونه نشي کولای، دومره په فلسفو نه پوهیږي، خو په دې خو پوهیږي کنه چې کم از کم چې خدای عیب نه پاک دی. نو د خو ښکارا کله سترګه کړینګې ده، نو دا څنګه خدای کې دی شي؟ شکل روان دی، بدخکاری، نو دا څنګه خدای کې دی شي؟ دومره خو په دې خو یو کمقل نه کمقل سړی هم پوهیږي. نو ځکه ورته دا نښه پکې خدای پاک ذکر کړې ده چې ته په دې دوکه کې دی، نو ته دونه عقل نه وي، ته څاروی خو نه وي کنه، بني آدم وي، نو ته په دې نه پوهېدې چې دا څنګه دا ځان ته خدای وایي، نو دا خپل شکل ولې نه سموي. دویمه خبره ده چې وان بین عینیه مکتوبا کافر، د په دې سترګو په دې منځ کې کافر لیکلی، پورا کافر لیکلی دی، یا کاف الف فا او را دای لیکلی دي، دام دې نشي میټاولای. گویا که دا د په دې شمله کې لیکلی شوی دي، نو دا دې لري کولای نشي. چې ته ګورې نو که چې لیکل باندې پوهیږي نو بیا خو په ډېر ښه پوهیږي چې دا د کافر په کې لیکلی دی. نو چې کافر دی نو دا ته بیا خدای څنګه وې مسلمان نشي کېدی، بني آدم انسان کافر دی، نو د سړیتوب نه خالی دی، نو ته پکې لا نور څه ګورې؟ نو یا پکې کافر لیکل شوی پورا لفظ د کافر، یا کاف فا او را. نن سبا تاسو ګورئ په دې دغه کې یو تصویر راغلی و د امریکې
په دې پینټاګان کې یو افسر دی خبره من پوښي پینټاګان خو دغه وزارت دفاع ده دغه وزارت دفاع یو افسر دی ما سره په دې موبایل کې دغه تصویر شته دی خو په قتل غواړي چلته ورپسې بغیر زیدل غواړي کني اوس مې ته خو دلې نو هغه د ټیټوس جوړی کنه په دې باندې تاسو پوهیږئ کنه ټیټوس نه په دا د وجود باندې هغه شنیش دغه وکي او نخ مخي او دا او دلته او دې کې دا اصل کې دا د دجالیانو غټه نخه په دې مغرب کې پوه شو په خبره باندې دی ډیر زیات نفوذ کړی دی دا چې کوم هالیوډ او بالیوډ فلمونه دي کنه په دې فلمونو کې چې کوم دی غانې وي چې کوم قصې وي چې کوم حرکتونه کوي دا ټول حرکتونه د ماران چې کله په ځان پسې راوالي په پملای راواشي او ځان نه چاپیره کی دا ټول یو خاص د دجالي نظام طرف ته اشاره کوي زمون په دې بعض مسلمانانو ملکونو کې بعض ځایونو کې په دې غټو غټو خارونو کې بورډونه لګېدلي باغې باندې نور څه نه لیکلي بس مې آ رہا ہوں بس لاندې اسم نه وي زرا رواني منو دا د چا طرف نه دا بورډ چا لګولې او دا څوک وي چې مې آ رہا ہوں دا اصل کې هغه دجالي خلق دی چې هغه دې لپاره فضا هم واري خبره باندې پوه شئ تاسو په نورو طریقو باندې فضاګانې هم واري هغه تفصيلات بیا ته ګورئ نو خو د شي پار دی کې نه کی نو هغه پاره وګبانې په دې کې باقاعده په دې باندې لیکل دي دې باندې هغه نور نه خمخې جوړې کړې او په دې باقاعده لیکل دي کافر او عربی کې یا په اردو کې پورا کافر له هان کې هغه کافر لفظ هغه انګریزان دي نو هغه چې لیکل په انګلیش کې به لیکل سپیلنګ به ور لیکل په انګلیش کې لیکن انګلیش کې نه دی لیکل باقاعده په عربی لفظ کې په عمده قشانه کاف الف کا او فارا کافر بیا چې دا خبره ډیره زیات عامه شونه بیا په کې هغه شکونه پیدا کړنه دا خدا شنه دا دا شدا دا چې غپ لګولې دی او فلان او ډینګو دا ور دي سړي خپل ذاتی عمل له او دا نه دی مطلب دا چې موږ د جالان نه یو نو ته به کومه خبره نه انکار کوي نو دا امریکای فوجونه چې دي دا بنیادی تور یا د يهوديانو د اسرایل د فوجونه چې دي دا په حقیقت کې د دجال فوجونه دي او د دین علاوه هم د دې فوجونه شته او هغه پټ پټ کارونه کوي باب لا يدخل الدجال المدينه دجال په مدینه ته نشي ننوته الله تعالی به د مدینه حفاظت کوي او د مدینه په دې چار چاپیرا لارو باندې الله تعالی ملائک مقرر کړی دي ځینې روایتو کې راځي یو ملائک په یو دروازه ولاړ دي بل روایتو کې راځي دوه ملائک ولاړ دي ممکنه ده چې ملائک دوه ولاړ دي د یو ملائک سره توري او بل ورته شي ګوري بل ورته ګوري چې هغه دغه بل ډیوټي الله تعالی مقرر کړی او یو سره تور راوستل چې مله چې دجال دغه تراجم دی او ته تور داسې کینو دونه خو نر نه دی بیا دجال چې هغه د فرشتي د ملائک د تور جواب وکي نو واپس بشي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا سعيد ابو سعيد الخدري قال دوي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا نبی علیہ السلام یو ورځ مونږ ته ډیره اوږده خبره وکړه یو اوږد حدیث راته وایو ور په دې حدیث کې د حدیث لپاره حدیث لفظ راغلی دی په خبره باندې پوه شئ کنه حدیث لپاره د حدیث لفظ چې دی دا د حدیث نه ماخوذ دی حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عام د عادت د نبی له صلوات والسلام دا و چې ډېر وګړي خبره به نه کولې مختصری خبره به کولې لیکن د قیامت په علامات او یا د روان زمانه د فتنو مبارکي په نبی له صلوات والسلام کله کله ټول ورځ خبره وکړه یعنی یو حدیث کې راځي چې نبی له صلوات والسلام د سار نه د مسبخینه پورې د مسبخینه د مازیګره پورې موته خبره وکړي او د قیامت پورې چې څومره فتنې راځي دا ټول نمونه راته او دغه فتنګرو نمونه او دغه فتنو دغه امامانو او د لیډرانو نمونه د گمراه لیډرانو په مسلمانانو کې کوم گمراه لیډران دي دغه نمونه هم راته وي خدا بس چا یاد نکړو چې یاد کړی وي نو بیا به خو مو ته اساني وي نو دا چې کوم گمراه لیډران ته ګوري د دې نمونه په نبی له سلام غشتي خو هغه چا یاد نکړو اوس یاد ولې نکړو نو دا نه لایقتوب نو دا د الله تعالی تر طرف نازمي خو نبی له سلام ته ویل خو خلکو ته یاد پاتې نشو یا خلکو یاد نکړې شو یا الله تعالی د خلکو توجه دې تراو نه ګرځوله ځکه چې په نمونه باندې د تار یو ویل نو استاد امتحان بیا پسندګو تیاران وړه مغواړه په خله کې لږ عقل استعمال وا لږ سوچ استعمال وا لږ غور او فکر کوا په خبره باندې پوښي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا قوم پر غور او فکر باندې آماده کړي ته غور او فکر کوا کنه ته به دې نه پوهیږي چې دا گمراه دی نو دې د پاره به خپل عقل او فکر به استعمال او داسته امتحان دی دا فتنه د امتحان ازمایش دی نو وګړه خبره نبی له سلام وکړه
عن الدجال دجال مبارک فکان فيما يحدثنا به نو په هغه خبرو کې چې کوم حدیث مونږ ته نبی علیہ السلام بیان کړی او پای کې دام وا چې انه قال نبی علیہ السلام فرمایل جیات الدجال دجال براشي خبر باندې پوښوي وهو محرم عليه او په دجال باندې دا خبره حرام ده ان يدخل نقاب المدینه چې د مدینه پرې درو کې را دن نشي نقب خسوري ته ویل کی نقب او دا نقاب ته چې نقاب وای کنه دا نقاب په مخ باندې نقاب راړول نه پای کې سوري کنه ابو قره چې کوي کنه زنانه چې پس نو هغه ته نقاب وای خو نقاب ته په دی والا ورمونه وای چې پای کې دنه سي سوري پکې چې هغه پکې لارې نه کړي چې لار پکې نه نو بیا بسنګ شي نو نقب دی ته وای یا نقب چې کوم دی د دوه غرونو په منځ کې درې ته وای څوک ته تنګي وای څوک ته دروي خبره باندې پوښوي دا دوه غرونو په منځ کې نو داسې مدینه نه چار چاپیره خو غرونه دي کنه د سلا طرف ته دا چې کوم د مساجد خمسه او دا چې کوم دینو دی طرف ته خو دغه دی واړه غرونه دي د اتور تور غرونه ته ګوري دغه طرف ته دی دغه طرف ته مشرق طرف ته ګوري نو حالته خود قر دی پوښ په خبره باندې نو دا طرف ان يدخل نقاب المدینه چې د مدینه په لارو کې را دن نشي د مدینه پرې درو پرې تنګو کې را دن نشي فینزل ان شنش راته نو چرته بلادي چې مدینه ته راځي مدینه ته دنه خو نشي راتله نو فینزل بعض السباخ یا بعض الصباخ التي تل المدینه نو په هغه ځمکه کې بده راشي چې کوم ځمکه مدینه ته نږدې ده هغه ته نبی له صلوات والسلام لفظ د سباخ وای سبخون هغه ځمکه ته وای چې هغه شګوګلمي او مالګینمي شوره چې وته مونږ وای خورزمکه چې هغه فصل نه کوي نو د مدینه منوره یو طرف ته لکه کوم طرف ته چې د بنو قریظه او باغونه او دا طرفونه وسم دې طرف ته باغونه قباء طرف ته چې زی بالکل دی د مدینه منوره نه قبله طرف ته قبله خپل ته دې طرف ته ده نو دا چې تزین نو دغه تل کې داسې زمکه شته داسې علاقې شته چې هغه خوره غونته کې زمکه ده نو دغه خورې زمکه کې به د مدینه د حدودونه بهر التبه دیر شي چې الته دیر شي نو فيخرج الیه یومئذ رجل وهو خير الناس هغه بل حدیث پکې یاد ساته چې الته به دیر کېږي نو مدینه منوره کې بدرې زلزله راشي نو هر کافر او منافق چې دی نو هغه د مدینه منوره نه د تراوزی د مرګرتیا د پاره براوزی او مؤمنان به پکې پاتې شي لیکن په دې مؤمنانو کې به یو مؤمن د مدینه منوره داسي چې به دومره جرأتمند او دومره زړور وي چې هغه براوزی د دجال مقابله لا امر راوزی دجال ته بوج ته دجال ته خدای نه تا پیغمبر علیه السلام چې موږ ته ویلو تا غ دجال نو دا خبره خدای چا په وښ کې نه ده ذکر یې حاشیو ول لیکلی دا به خضر علیه السلام دا به سوکی دا به خضر علیه السلام نو دا خو نبی علیہ السلام نه دی ویلي دا به خضر علیہ السلام او تا د پیغمبر علیہ السلام امت دومره د غخکاری دا صبر ته وای بانج در تخکاری دومره به خیر در تخکاری چې پای کې به دومره شوک نه یو کس چې براوزي او دجال ته مخامخ وي چې ته دجال هو خیر الناس او من خيار الناس هو خیر الناس د برټورو خلقونه خي یا نبی علیہ السلام دا ویل دي چې من خيار الناس خو خلق کې بده وسړی د دې معنا دا دی نبی علیہ السلام په امت کې په دغه وخت کې ډېر خلک او دی به کې یو کشي ځینې خلکو دا ویلي دا به امام مهدی به چې کوم د مسلمانانو د عیسی علیہ السلام نه مخکې چې کوم امیر دی او د عیسی علیہ السلام دراتلونه بعد عیسی علیہ السلام په هغه پسې جمع کوي مونږ پسې کوي نو دا به غي والله تعالی علم ارسوک شي نو فیقولون دا رجل مؤمن دا رجل مؤمن دی دا رجل مؤمن به ور پیغمبر علیہ السلام داسې مؤمنان تیاری نه د صفات کوي دی به تسوي دی به وي اشهد انک الدجال زبدې گواہی کوم چې تمغه دجال الذي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثه چې پیغمبر علیہ السلام موږ ته په خپل حدیث کې بیان کړی ته هم هغه شی مخامخ به ورته شي وي نو مخامخ خدای په وجونو ته دا شی ویل ډېر ګران کار دی دی به دا په وجونو نه څنګه ورتیر شي دومره زړه ور وي دومره بهادر وي دا یې پروا به نه ساتي هغه به څنګه منی کوي بیا به څنګه د ترسي بیا د ته چې مخامخ کیږي دی به څومره بدمعشي وسره کوي ابو ته مخامخ وي چې نه ته دجال فيقول الدجال دجال به ورته وایي نو پته ورګه چې هغه دجال یې يرولې دی هغه مروب کړی دی هغه بغیر د خبره نه په گزار نشي کولای نو مؤمن دی ته وایي د کافر نوارو پر خطا کی نن سبا کافرانو د مؤمنانو نوارو پر خطا کړی دی په ګوټینو نشتلی دي نو دا خاصه جعلی دروال مؤمنان دي دروال
دروال خو پیژنې کنه یو اصلي یو دروال نو دا دروال مؤمنان د سدي مؤمن ته دا سبق زده کړي چې هغه د کافر نه وارو پار خطا کی نو دګوره د دجال نه وارو پار خطا کی دجال وی ارایتم وی تاسو خبر یې ان قتلت هذا کدا سړی زمړ کما ثم احیته بی ژوند کم هل تشکون فی الامر تاسو په زما په خدای کې بیا شک کوئ مرګری دی وسره ټول دغه فوجونه دي دغه پولیس دي دغه فوجیان دي دغه خلق دي نو هغه ته وایي چې ګوره وردا سړی اوس وجنم او چې بیا ژوند کوم نو بیا تاسو زما په خدای کې شک وکئ نو فیقولون لا او ته چې ته مړم کې او بیا ژوندم کې نو بنی آدم دا کار کولای شي سړی مړ کو بیا ژوند کې نو زه ته مړ کو بیا ژوند کنه بس موږ به ومنو ستا خبره به زمونږ کسه لګ لګ شکونه هغه شک بم ختم شي نو فیقتله هغه به ولګي دی به مړ کې قتل به کې کتوره به وي په شوپک به ولی په ګولای به ولی په سبه ولی مړ به د مرخ مختلفه طریقې دي نن سبا خدا سي تماشې راوتی دي تاسو ته پته هی کنه حالات د دنیا نه خبر ډز نه کوي ګولای پکې نه او سړی وځي ریز داغه نه شواګان داسي وزي چې هغه وځي بعضی فورن وجل کوي بعضی څه وخت پس وجل کوي مختلفه دنیا خو ډیره مخکې لاړه دجال ته خبر رسیدلې ده خو بس دا غره وتل پاتې نو مړ به کې ثم یحییه بیا به را ژوندې کې بچ پاسنو بچ ژوندې بشي اوس دا په حقیقت کې مړ شو او په حقیقت کې را ژوندې شو کنه خلکو ته دا ښکارا شو نو فیقولوا هغه به ورته وایي هغه مؤمن به ورته وایي والله زماره په الله قسمی ما كنت فيك اشد بصيره من اليوم دنه پورې چې زما کوم بصیرت دا غیر په مقابله کې زمانه نه بصیرت ستا په باره کې ډیر زیات تیز شو اوس پورې هم سره پورېده اوس خو راته دا پته ولګی چې واقعي ته مغه دجال ځکه دا الله تعالی دا استدراج درکړی دی چې ته دا بظاهر وجل او مړ کول او ژوندۍ کول کې او دا خو ته پیغمبر علیه السلام ویل چې ته مغه شي کنه نو ما غوړه د کړینګ سترګې نه پیژندلې وي ها خو اوس خو راته نورم پته ولګی چې ته خو رښتیا هغه شي نو ګوره ورته د مرګ نه او د پر د دین بیا نه مرغوب کیږي دا د مؤمن دی ته وایي د دومره خبره باوجود مرتغه شوی چې زما خو در باندې یقین نورم زیات شو چې ته خو مغه شي کنه چې پیغمبر علیه السلام به جمله کول او ژوندۍ کول به کوي او استدراج دی دله الله تعالی بظاهر دا وسور کی خلق پیازمی نو فیرید الدجال نو دجال به بیا وجه دا خو شکس نه خوري نو راځي چې اوس بیا ملکما نو چې بیا ملکای ای یقتله اراده بو کې چې د ملکی نه فلا وسلط علیه نو نبی شي ملکوله بیا به ځان ډیر سکی پښتو کې چې وې ځان به پوښلې خو سبا ونکي مړ به نکی نو د حشیو علی ذلک دي چې دا بتوره به خراب شي او یا به چې کم دین الله تعالی برده د وجود نه سټیل جوړ کیو پیتل به جوړ کی نو توره به په اثر نه کوي الله دې وبخا دا مو یا خو چې الله تعالی وته وي چې نشه نو نشه اوس په دې کې ستاسو کار دی دا د خبره ده چې ته په دې ځان پوهه چې خدای به د توره به څنګه کار نه کوي چې دنه به سټیل جوړ شي سبا دې جوړ شي پیتلو د پیتلو نه به جوړ کی سړی له بس کی وكن فيكون ده الله تعالی قوت څه دی چې شان او شا چې مشن او مشا الله تعالی ته دې خبر څه دی اذا اراد شيء ان يقول له كن ده الله تعالی اراده ده ونیشه نو نشه نو مشه بس په دې کې تعویل ته ضرورت دی چې دنه به سټیل جوړ کی او دنه به پیتل جوړ کی او یا به توري ته وای چې توره به پس شي توره هم تیرا ده او د سټیلوم نه ده د غوخه نه د مومونه جوړ دی دا خو چې خدای وته وي چې تی نشي نو نشي نو دې به څنګه شي ته به نه پوهیږي الله تعالی قدرت نه پیژنې الله تعالی دې څه جنونه محتاج دي چې سټیل دې نه جوړ کړي نو بیا خامخا په کې اثر کوي دا مو وایي ته ما په خبره تاسو نه رسېدي ولې به نشي ځکه الله وته وي فلا يسلط عليه الله تعالی بوله دا وس نه ورکړي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر جمره خو پیژنې کنه کروټه ته مې جمر کل جمر یوضع في الرماد فيخمد مجمر دغه ته مې چې سکروټي بلای او یا پکې خوشبوياني اچي پکې دا نعیم دی نعیم ابن عبد الله المجمر دا مجمر چې کوم دی دا د عبد الله صفت نه دی د نعیم صفت دی او نبی هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نبی علیہ السلام فرمایا علی انقاب المدینہ د مدینه په دې لارو کې ملائک دي ملائک فرشتي دي ملائک دي منګه د پښتو کې فرشته مؤنث د استعمالو دا مو آی ها دا سورۃ النجم کې چې الله تعالی وایي کنه ان لا یسمون الملائکه تسمیه الانثى ملائکه ته د جنکو په شان نوم نالي ملائک ورته وایا خبر باندې ملائک دي جی على انقاب المدینه ملائکه د مدینه په دې دارو کې او په دې لارو کې ملائک دي لا يدخلها الطاعون د مدینه ته طاعون نشدن کېده وبا ولا الدجال او دجال متنشتله اوس په دې لګه غونډه غور کوي هغه غور دار چې نبی له صلی الله علیه وسلم د بخاری حدیث دی چې مدینه منوره ته وبا نشتله چې وبا نشتله نو کرونا او څنګه لاړه او چې کرونا او تنشوت لنو د مدینه جمعه بن ولې کده جمعه د منځونه د يهوديانو پروګرام او دا د مدینه د سعودي د حکمرانان چې کوم دي د يهوديانو بچی دي د يهوديانو شاګردان دي د يهوديانو د پاره کار کوي پوه شو خبره کني پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مخکنه الله تعالی د طرف نه دا امان ورکړی دی دا اعلان کړی دی چې مدینه ته بنه دجال لشي او نه به توبات لشي نو وبا دا مدینه ته نشوت لین چې نشوت لین تا ولې د مدینه د جمعات بند کو او په خلکو باندې پابندي ولګی چې په دې جمعات کې به مونږ کیږي ولې د خلکو په باندې کې په شپونه کې غز غز فاصله پیدا کړي او ولې په خلکو باندې د ماسکونه لازم کړو دومره دي په دې خلکو باندې دا دومره دا ټوله لوبه وستا دا حقیقت کې يهوديان لوبه او ته د لوبه شکار وي تاسو په دې خبره پوه شئ کنه په حرمینو کې دا کارونه وکړو دا يهوديانو د پخوان دا منسوبه وا چې موږ به خلکو ته دا ثابتو چې موږ غواړو نو په مسجد نبوي کې او په محرم کې به موږ کیږي او چې موږ نه غواړو نه بکیږي او چې موږ نه غواړو ته پکې وکړه دا ټوله دنیا یو نیم ارب مسلمانان دي ورته ګوري په حرم کې څوک مونږ کوي نو دا چې خبيسانو په لاس کې دی اوس دا چې خبيسانو په لاس کې دا نو در دې خبيسانو نه دا د خپل ملکیت ګڼي دا سو غواړي نو دا وتر افریدي سو غواړي نه پریدي ورته په دې حج کې وته د افریقې یو مولانا یو مفتی دی نو هغه وته نه را پرې خو وي تا په مونږ باندې د تنقید کړل لکه دا مونږ دلته تنقید کوو کنه نو بیا وایي چې ته خو بدر راځي ته خو د پاکستان کې به ما پسې خبرې کې او دلته دا وایي داسې جاسوسان دي چې دا وته رسې شي دا دلته چې دا مونږ په پښتو په اردو کې سوایو کنه نو دا واقعدا دا ریکارډینګ والی او دالته ورسې وي ګور ورته دا وایي کدا راغی نو ور دا ستاسو شیخ مخالف دا چې عمره ته پرې نه دی دا چې حج ته پرې نه دی دا چلګي دا دي نو دا د ملکیت غنیم دا ست ملکیت دی دا د ټول دنیا د مسلمانانو مشترک د احترام او د عبادت زیری دا چې ملکیت خو نه دی بیت عتیق دی دا آزاد کور دی بیت الله مدینه منوره مسجد اقصی دا چې ملکیت نه دی دا د الله تعالی ملکیت دی نو دی دا نو په دجال او طاعون پیژنې کنه وبا عام دا چې وبا ودا دا کرونا چې څنګه وبا یا مصنوعي وبا ودا هم د حقیقت کې وو کنه او سمره وا خو چې د پیشنه خلک په شمخان جوړي وبا سمره هدا پورې و 20% وبا او 80% پروپاګاندا وا خو چې په خبره باندې چې کم خلک ډیر زیات یریده نو هغه ډیر زیات متاثر کړي دي او څوک د پروپاګاندا نه ډیر زیات متاثر کړي نو هغه هم ډیر زیات متاثر کړي دي خو چې په خبره په زمانہ کې به داسې خبرې راغلي چې هغه نه پته لګیده چې دا ګوره دا دبليو ایچ او والا چې کوم دي کنه دا ورلد هیلث ارګنایزیشن چې دا اقوام متحده چې کوم نظام دی د صحت په حواله باندې دا په حقیقت کې دا ټول لوبه دوی جوړه کړي و ګرمه کړي و زه دا نه وایم چې دا وبا ونه زویم چې دا وبا وا خدا چې دا 100% ټول وبا نه و دا 80% 70% 80% پرې کې پروپاګاندا و او 20% بدا وبا و او دا وبا حقیقت هم سره چې څومره هدا پورې وا او دا غي نه خلک يرول څومره او باغې کې غو مقاصد څه حاصلول جماعتونه بندول بازارونه کولاو دي ډیر مارکیټونه او ډیر کمپنۍ او ډیر ارس کولاو دي خو جماعت ته راځي نو بس یو بل سره به چې ودرېږي نو فاصله باندې به ودرېږي نو مطلب دا دی دا وباګانی په جماعتونو نه کولاوي د دنیا ته خودله چې دا وباګانو د دې مصیبتونو بنیاد د جماعتونو دي نعوذ بالله او دا مسلمانان دومره سادهګان دي چې پر عربو کې د ټول جماعتونو بند کړو خو دې باندې چرته او پروپاګاندا دومره کړو چې یو سړی نه د ورځې 100 کسان او 200 کسان متاثر کیږي نو تا چې کوم پروپاګاندا کوله په کار خدا د دنیا ټول امړه وي ځکه چې یو سړی دومره خلک متاثر کوي او بل بیا نور متاثر کوي او بل بیا نور چې لا شل ورولین
یاره وې د مړی نم کیږي رسته بیا تحقیقات راوړي نه د مړو نه خو نه کیږي نو خدای دې غر کته چې به خلکو د مړی څنګه حق کړو خلک د خپل پلار او د بچي او د دینه تختیدل وې چې زمرم په شي په خبره رسته بیا پته ولګي د بشمیره تحقیقات په دې باندې دا ټوله سي ګپو دا ټوله سي درو دا پروپاګاندا زیاته وا او شی دومره ونه زیات نه زیات داسې ولکه لکه زکام چې سړی وي لکه سړی چې وي زکام چې سړی وي یخني سړی روان شي لګا نو یخني روان شو په شي په خبره نو حقیقت پکې وو خو یو هدف پورې دومره نو ایو سړی بل ته وی چې مربع د سرشته دکاندار ته مربع یادوله وی مربع د سرشته هغه وشته خودونه ټینګ نه ده وشته خودونه ټینګ نه ده نو تا دا شی دونه ډیر زیات ټینګ کړي ولې دا خودونه ټینګ نه و خاجي زدا نه مې چې مربع نه و خودونه ټینګ نه و لا يدخلها الطاعون ولا الدجال مدینه تبنا وبات لشي او نورتا دجال وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائی المدینه مدینه چې کما دیاتی حد دجال خبر تراشی یو بل روایت کې راځي په دې اوچت زبانه به ودرېږي او د جمعه چې ویني نو خپل مرګورو ته وایي چې دا د محمد معنی دا د محمد محل له محمد صلی الله علیه وسلم په پیژنې کنه هغه چې کوم حدیث کې تمیمی داری ویل او هغه ته وی چې پیغمبر علیه السلام ابو عیسی پیغمبر علیه السلام پیغمبر شوی دی دجال ته وی عرب څه کوي وی عرب ومنو وی او چا ومنو چالانه دې منلې وی یاره چې وی مننو دا ولا خدا دجال وی چې دا پیغمبر علیه السلام پیغمبر ومني نو دا ولا خدا نور خو ذلیل دی په خپل خو پرشتیا خبره پویږي نو څنګه نه چې نه پویږي دا چې سکه نو دا په بیلمه خو نه کوي دا خو په پویا باندې کوي دا زموږ د دې ملک سادهګان ګرځي راګرځي یاره دنیا ته د دین دعوت ورکوو دنیا ته دعوت نه کوته کا ته نه رسیدل یار چا ته رسیدل یا خو ته نه خبره ته ډېر وړې وې ته په نه پويږي تا ته چې ته نیمګړي خبره در ملاو شي نور ټول دنیا ته پته ده 1200 کاله اسلام په دنیا په نیمه نه په زیاته دنیا حکومت کړی او دا کاکا وای دنیا نه ده خبر ته په کوم ګوټ کې پیدا په غار کې لوي شوی ته نه خبره د دنیا نه ته پته نشته اسلام په دنیا په دې هندستان باندې اته 300 کاله مسلمانانو حکومت کړی دی په یورپ باندې اته 300 کاله مسلمانانو حکومت کړی دی نو څنګه دنیا نه ده خبر ته نه خبره دنیا نه ده خبر ور د اسلام نه خلک نه خبره دي اسلام نه ته نه خبره خلک خبر دي منی نه دجالم دغه خبر دی چې صحابه او توي دا پیغمبرونه دا د لخدا دا څنګه ده چې دا خبر دا کوم سړی چې کافر دی نو د به خبره د وجه نه دی کافر ولې ابو جهل خبر نو ابو لهب خبر نو هغه ابو لهب خپل په وراره نه پیژند عبد الله ابن ابي خبر نو دا خو ته نه خبره جی یاتیها الدجال مدینه ته دجال راشي فیجد الملائکه یحرسونها نو د ملائکه ته وګوري چې هغه حفاظت کوي د بګو بیا مومي چالته ملائک ولار دي په دروازو کې او يحرسونها د مدینه څخه کوي حفاظت کوي نو فلا يقربها الدجال نو دجال به ته نشران نږدې کې دی ولت طاعون او طاعون هم نشران کې ان شاء الله نو دا روانه ده معنی خبره ده نو تبرک د پاره ان شاء الله وي دا تعلیقا نه دی ویلي دا یې ویلي دي تبرکان ویلي دي چې روانه ده معنی خبره ده نو ان شاء الله به سره وي او دا طاعون او د دجال د دواړو د پاره ده جی بابو یاجوج و ماجوج یاجوج ماجوج گاگ میں گاگ انګریزان ورته گاگ میں گاگ وایي کنه دا دنیا ته ما ویلو چې یاجوج ماجوج دا یو فتنه ده اوس دا سوق دیو د چا اولاد ده پدې کې مونږ ته پته نشته دا چا اولاد چي ده دا سوق دی نو دې باندې په موجوده زمانہ کې دنیا خلق لګیا دي هر سړی یاد وغشي ولي پوه شي په خبره باندې په خوانه به خلکو وي چې دا د روس او د چین دا قومونه دي خو یې منګولیا والا منګولیا صحرای ګوبي والا د چین طرف ته د روس نه طرف ته د شمال طرف ته لر علاقې دي تاتارستان ورته وي صحرای ګوبي ورته وي دا هغه صحرای ګوبي والا او د منګولیا والا منګول قومونه دي پوه شي په خبره باندې والله تعالی اعلم زما راي پدې کې دا والله تعالی اعلم
چې دا د یو سړي رائے پکې ته بل مې مچ هغه وی چې دا په دې دنیا نه د دې ځمکې نه علاوه بار نور ځمکې دي دا په نور ځمکو کې دي څنګه چې قران وایي کنه سورۃ طلاق کې وایي غالبا کنه ومن الارض مثلهن الله تعالی وزمکه پیدا کړی اسمانونه و پیدا کړی دي ومن الارض مثلهن او ځمکه هم د اسمانونو په شانتي و پیدا کړی دي او عبد الله ابن عباس پکې وایي رضی الله تعالی عنهما چې په هر ځمکه کې لكل ارض آدم كآدمنا ونوح كنوحنا وإبراهيم كإبراهيمنا فهغه ځمکو کې داسې آدم او نوح او ابراهيم دي دې معنی به داسې غټ غټ خلک پکې دي لکه څنګه چې زموږ په دې ځمکه کې دي والله تعالی اعلم نو بعض علماء له بعض خلکو رائے پکې دار چې دا یاجوج ماجوج چې کوم دي دا په دې ځمکه نه دي دا د دې له علاوه چې کوم نور وزمکه دي پاغه کې په وزمکه کې دي او دا به بیا د بر ناراضي من كل حدب ينسلون ده هر چت زینب اخته را خوېږي سنن ابن ماجه کې یو روایت ده دا غي نه دا معلومیږي چې دا په ځمکه کې دن نه دي په ځمکه کې دن نه دي ځکه وی چې نور بنيني ځمکه دن نه دي او دا حضرت ذوالقرنین چې دا دیوال والے دی دا دغه په دروازه د پاسه والے لکه دا دروازه نو بلې دروازه سره دیوال وای نو ته بدن نګیر شو نو بار بسنګ دی دیوال دروازه باندې خو دیوال وو نو دا دیوال سوره کې نو هغه دیوال سوره کې نو البته راوځي نو دا معنی ممکن نه دا په ځمکه کې دن نه خو کدا په ځمکه باندې د پاسه نو دام څه استبعاد نه ده دام څه بعید خبره نه ده چې دا یاجوج ماجوج په دومره لوی تعداد کې دي او په دې دنیا کې دي او په ځمکه د پاسه وسیږي او تی ني نو دی وینا جدید زمانہ کې خدا ټوله دنیا خلکو چان ون کړه او د هیڅ شی د خلکو نه پاتې نه دی ځکه چې دنیا ټوله چې کوم دین هغه په دغه کې رااله په ټم ټم کې رااله چې لکه کم ځای کم ځای تزین وې دونه وخت برسه او دونه میله ده دې کې ته څنګه وای چې دا پاتې ما وی چې خدای پاک دې ته نه خینو ته نشي لیدي صفه خبره ته کوم په دې ځمکه پیریان شته کې نشته د پیریان غټ خار کم یو دې ته ما ته وخایزه څونه خلک پکې وسیږي څونه آبادی ده دویم نمبر خاري په دنیا کې کم یو دی تا ته معلوم دی نو ما ته وای ته خو دنیا ما ته پته ده کنه په خبره باندې پوښی کنه دا خلک په دې سنس باندې دا شی ایمان راوړی کنه چې په الله او رسول دا شی ایمان نه راوړي په خو نه خبره ته کوم نوې نوې راغلو فارغ شوم بیا نوې راغله مدل ته ته مرګره ته نالته مې درس کوم نو الته په درس کې دغه خبره رااله ده دې سوته وي عذاب قبر خبره پکې رااله نو د یو کس ناسو بیا وفات شو الله دې وبخي نو هغه دا ډاکټر نو خو میډیکل ډاکټر نو خو دا میډیکل ټیکنیشن به یا به دا کنه کمپیوټر ټایپ د دکان و دا سیستم منه به والي راواله دا نو هغه ما په درس کې ناسو نو ما وی چې عذاب قبر خوشته په قبر کې او د قبر تشریح مې وکړه چې قبر یوازې د قبر ته نه وي که مرغو خړم دا مرغه خېټه دغه د پاره قبر دی او سمندر کې لاړ او وس وزید نو دغه د پاره او قبر معنا دار چې د مرګ نه والا تر د قیامت پورې بلې منځ کې چې دا کومه زمانه د دې قبر وای نو کتاب قبر کې خخ کوي خخ نه خدا عذاب قبر او ثواب قبر دغه ته وای نو ما ته وای چې یره سیب دا به ما ته ثابته کی الان کسان ناس ولا شل کسان بناس ودا وای دا ته ما ته دلته ثابته ولې چې عذاب قبر دې ما یاو بالکل یې ثابته مې څنګه ما ته ول دلته راشه ما ته ما ته دا ثابته کړه چې زما په دې کس نه ګوت نه لګا مالګر وباسه مې ګوره ما ته پته ده چې په دې کې مالګر شته او ما ته دام پته ده زدا منم چې په دې کې آیرن فولادم شته او ما ته دام پته ده چې په دې کې چونم شته خو مې دا ډېر خلک نه مني دي ته پته نشته چې په دې د انسان په دې وجود کې شو فولادم دي په دې کې چونم ده او په دې کې مالګم ده مې دا خلک نه مني نو تل تر راشه او زما د کس نه ګوت نه لګا غو د مالګر وباسه چې څوک وسټي یو کس ته په خلی باندې کیږي کنه دومره ته پته ولګي چې او مالګه پکې ده لګته مالګر وباسه لګته چونره وباسه او لګه غونډه کې تسره وباسه یو دونه د ستنې د شوم غونډه کې ته سره وباسه وسپنه وباسه چې لګه ټونګل کوي ونجي دا خو ته دلته نه راوځي کنه نو ما کم ځای کې راوځي وې دا خو په لیبارټري کې راوځي کنه ما وس د خبره وکړه زه د خدای لیبارټري ته لګم دا قبر ما و دلته لیکلو کو په 15 منټه کې دلته اب دب کوم او خخوم دلته خدا هغه ځای کې عذاب قبر شته که نشته بیا دا هغه نه ټلیفون ملیفون او بیا سوال جواب را لګل دغه زما ذمہ داری نه د استخبار ذمہ داری ده چې آیا بیا ما وس لیکلو که چې و دې په 15 منټه کې دلته خخوم په دې مری د ګوت اقدم او بیا د قبر ته ورلېګم دا د خدای لیبرټي ده نو بیا به تاسو پته ولګي چې په دې کې عذاب شته که نشته خدا چې واپس به د خلک څنګه خبره نو دا ستاسو ذمہ داری ده دغه شل د ما سره نشته دا کاروبار نو مې څنګه چلو کوم وینه د جی پوهې شوم مطلب دا چې ورپنا کوي به ما پوهې شوم مې نه په دې نه به لیبرټي ته لېګم کنه دا د خدای لیبرټي ده کنه
ستام لیبرټي ده او دا خلکو در باندې ګوره مې دا دای نه مني یو قسم نه مني چې بده کې نه وسپنه شته تاسو کې څو قسم مني چې بده کې وسپنه ده تی مني وسپنه وکشته دا زمې نه د وجنه به مني کنه تا لیدل نه چې بده وسپنه ده چا لیدل په تاسو کې انسان نه وسپنه راځي ده پدې کې فولاد دی چونه ته راځي ده شلو کسانو نه چونه روباسي او دا کیمرا په دان لخت په سپینه کوي بازار نه چونه سره راوړل وای په لیبرټري کې زی نو مې د خدای لیبرټري ده کنه نو دا چې دا یاجوج ماجوج زما را دا په ځمکه د پاسه دی ټیک شو خود دی او د انوار په منځ کې یو پرده ده وځه پرده څنګه ده بس الله تعالی ته پته چې څنګه پرده ده په خبره باندې پوه شي الته سورته کهف کې وایي کنه چې مطلع الشمس تولل نو لم نجعل لهم من دونها سترا هغه کې ستر نه دلته بستري نو بد الله تعالی خو غواړي چې چانه هغه ستر او هغه پرده لري کوي او چاته پرده راولي نو الله تعالی په دې باندې پاسه یو پرده راچولې ده او داغه پردې په وجه باندې سوکم نه اوس ته به چې دې مثال ما دې په زرګونو مثالونه یو مثال ته بل وي سوره بقره کې الله تعالی وایي کنه او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها عزير عليه الصلاه والسلام په لار روان او مړ شو وفات شو او د لارې په غاړه باندې بالکل د لارې په غاړه سل کاله پروتو چا خخ کړي نو باډي پرته و سل کاله په تیر شو په دې لار به خلک تیر شوي که نه چې څوک په لار تیریږي او مړی پروت نو خلک یې خخی که نه چا خخ نه کو ولې چا لیدلی نه بیا ورسره وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى خوراک ورته هلته پروتو په دې لاره به څومره خلک تیر شوي څوک به وږی او څوک به تږی و نو هغه خوراک یې ته خوړه ولې نه ځکه چې نه یې لیده ولې نه لیده بس نه یې لیده خدای به ته نه ښوده د ځمکې د پاسه پروتو په لوښي کې پروتو نو لوښی خو یې لیده که نه لوښی به ټیپن نه به سر چت کړی وی چې سدي پکې و تیاره ترکاري به وخوړلې به نو الله تعالی خلکو ته نه ښوده نو د لارې په غاړه و نو نه هغه باډي ورته ښوده ناشو سل کاله او نه هغه خوراک او څښاک او نه هغه خر نو بیا چې کله وغوښتو نو بس راپاته او وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى ګوره د خوراک ته او د څښاک ته ګوره د سره فرق هم پکې نه راغلی په سل کاله کې په فرق نه راغلی نو فرق به ولې نه راته په نور خرابېږي په موسمونو به یخنۍ او په ګرمۍ باندې خرابېږي ته کېره داسې په یو ځای کې کولاو خوراک کېده که نه چې بیا څنګه نه خرابېږي خو الله تعالی ته د نور اثر هم ختم کړی او د خلکو د سترګو نه هم پناه کړی نو عین ممکنه ده چې دا یاجوج ماجوج به صحیح په دې دنیا د پاسه موجود دي د دې او د نور په منځ کې یو ستر او یو پرده ده او ته اډوینې نه لکه څنګه چې ته پیریان نه کني تا ته ما وې ماته د پیریانو غټ خار وخایا ابلیس کوم ځای کې اوسېږي دا راته وخایا ځه د ابلیس کله کوم یو دی ابلیس ته نشته په دنیا کې شیطانان هم مني دا يهوديان هم ټول مني چې ابلیس ته ټرمپ هم مني دا ظالم خبيث دغه هم مني دا نیتنیاهو سپیم مني دا د سپینم پسې زیات دی خو د خنزیر نم زیات دی دا خنزیر هم مني نو ته وایې کنه لکه او ته ابلیس کوم ځای کې دی ماته وخایا نو بس نه خیده ته کنه ستاره سترګو نه پناه دی چې کوم شی ته الله تعالی نه خي بس نه خیده نو دا یاجوج ماجوج وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب دا بل عيسى عليه السلام په زمانه کې راځي ښا چې عيسى عليه السلام دجال مړ کی نو بیا به داغه نه پس دا یاجوج ماجوج دا فتنه برازي او عيسى عليه السلام په یو غار کې پناه والی بیا به داغه نه پد دا مړ شي الله تعالی به مړ کی و بابا پیراولي بیا به مرغیرا ولی نو مرغې به داخله کوچتای او دا به چرته او سمندر ته یو ځای ته وړي نو بیا بارانونه وشي بیا بس مکه صفا شي نو عيسى عليه السلام به بیا راکوشي دا غر نه راکوشي نو دا عيسى عليه السلام دراتلونه بعد خبره ده حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة زينب بنت ابي سلمة ابو سلمة دا نبی رسول الله صحابي او بیا وفات شو شهید شو د بیبي و ام سلمة نو هغه نبی له صلوات والسلام په نکاح واغستا او دا زینب او یو ور سره بل د دې زویو عمر ابن ابي سلمة نو دا دواړه د نبی له صلوات والسلام سره به اوسېدو او ډوډۍ به سره یو ځای خوړه نو دا زینب بنت ابي سلمة حدثته عن ام حبيبه دا دې ته بیان کړي دا بیان کوي دا حدیث بیان کړي د ام حبیبه نه ام حبیبه څوک ده بنت ابي سفيان دا د نبی له سلام بیبي دا د ابو سفیان لور ده عن زینب بنت جحش زینب بنت جحش د نبی له سلام بیبي د دین روایت کی ګوره دې کټولو کې دا بیبيان هم دي او دوه پکې پرکټیان دي پوه شو په خبره باندې کنه او یو پکې دغه خو پکې نشته دلته
د ام حبیبه هغه سلام یو ماشومه وا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه کې و په دې حبیبه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په حفاظت کې او په حفاظت کې و او دوه پکې بیان دي د نبی صلی الله علیه وسلم دا په بعض روایتونو کې دا بعض کمالات ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل عليها يوما نبی صلی الله علیه وسلم د دې خوا دراغه فزعا یریدون کې مستر بی آرام او بیچین او بی طبیعت او یقول بی لا اله الا الله دا حدیث مخکې تر شوی دی د کتاب الفتن کې پای کې هوی چې نبی صلی الله علیه وسلم د خوب را پاسېدو پته ولګید چې جدا واقع او دا جدا واقع دا مطلب د دواړو یو دی يقول نبی علیہ السلام دا سوی لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب تبعید د عرب د پاره د شر نه ډیر زیات نږدې دی د تشریح مون کړي و چې عرب به ځکه تبا کیږي چې عرب د تبعی بنیاد خو دی په شپه خبره حکمرانان غلط دي حکمرانان خطا دي ملوکیت دی راوسته دي اوسم د ملوکیت د پاره لګیا دي کار کوي نو په دې وجبانه د دې د اسلام باندې چې څومره مصیبتونه په مسلمانانو راځي نو ټول نزيات به په دې راځي نن په دې خلکو باندې په عرب باندې دا مصیبت دی کنه بس سوا د خوراک کاک نه بل خبره نشي کولای دې باندې ما تشریح کړي و بس وی ډوډۍ خوري او پیسې ګټي او نوټه نه کوي او که څه خبره دی وکړه حتی کې یک اکسیډنټ شو حادثه وشو بجلی لاړه او تا وی بجلی ولې لاړه نو دا پسې به میسج راشي ته څوک چې ته وی بجلی لاړه ستا په دې کې څه کار دی غلې کینه نو دا انسانان دي انسانیت دی ته وي ملک دیته وي بني آدم دیته خبره نشي کوله بجلی ولې لاړه دا پلان کې چې دا سر پلان کې شو دا ولې بند شو دا اکسیډنټ شو الته دا چل دا ولې دا روډ چې دا ولې خراب شو دا اکسیډنټ ولې وشو دا چل ولې وشو دا سړی ولې غوا شو دا چا غوا کو دا خلک شو دا پولیس کول دا تداوا چې بل ورته بیا چې ته به تور تنبو نه خوا پروت نو دا څه بني آدم دي نو دا شر دی خو شي په خبره نو دا شر پر قوم باندې مسلط کړي دی په دې بخامخای او شر راځي او دلته موږ ته مو تاسو د دې په شانتي شي وایلو دلته پیسې په خلکو تقسیمای کنه جګړې جوړې په جماعتونو کې نو خو ته خبرې کړه په جماعتونو کې جګړې جوړې کنه پیسې بدل ډېر ملاويږي څنګه چې په روسيانو په زمانه کې بدل ته بمونه چاو دول کنه چې دلته بچا بم کې خو دا ډل به وکړو ولته نو الته بول روبل رالي وی چې لکه کاری وکړو نو دا چې د عربونو دلته خلک را لېګل دي نو چې په کوم جماعت کې جګړه وشي په تراو جګړه په امین جګړه په فولادین جګړه په ودریدو جګړه په مانځ په وخت کېدو نه وخت کېدو جګړه چې جګړه وشي نو دې ته انکریمنت ولګي د دې نمبر زیات شي دې تاسو ولګي سټارونه وته زیات ولګي تنخواهم زیات شي هغه دې نه ول شاباسه راشي به شاباس کار دی وکړو جماعتونه کې جګړه جوړې کې تو نه مدته تیر شو ډوډۍ خوري او پیسې او تنخواه له او جماعت کې جګړه ونه کړه خامخا جګړه جوړه کا شابه ويل للعرب من شر قد اقتربوا تبعید د عرب د پاره د شر نش بالکل نږدې دی فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذا د یاجوج و ماجوج د غدیوال نه دومره غوندې دی کلاو شو وحلق باصبعه الابهام التي تليها او نبی له سلام راجم کړی دا ګوتا او دا ګوتا دیتا ابهام وي او دیتا اصبع دا تشهود دا ګوتا نو یی دا شکړه یی دا شکړه یی دا شکړه نو دا د عدد سل او اتیا او لساتیا دا مطلب قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله ما ويدخل پیغمبر افنهلكوا وفينا الصالحون مونږ به هلاکیږو په مونږ کې بنیکان خلک وي نو قال نعم نبی علیہ السلام او اذا كثر الخبث یا خبث چې پلیتان ډیر شي چې پلیت خلک ډیر شي نو بیا به عذاب راځي او په منځ کې باغ نیکان خلک هم غر کیږي پکې البته دا چې په قیامت کې بیا د خپل عمل او د خپل نیت مطابق پاشي چې نیکان نو هغه به نیکان او چې بدن او بدن خو چې دنیا کې عذاب راشي ده او دې باندې ماته پوي کړي وي چې اذا كثر الخبث یا خبث چې پلیت ډیر شي یا پلیت خلق ډیر شي مطلب دا چې نبی له صلوات والسلام وی امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي چې د پلیتانو زور کم شي پلیتان کم شي او نیکان ډیر شي نو دا ډیرواله او کمواله بجای خود نه نقصان دی او نه دا نه خیر دی او نه شر دی خو د نیکانو ډیرواله خیر دی وسنزيد المحسنین او د بدانو ډیرواله بد دی اذا كثر الخبث بیا په عذاب راځي نو دا ته چې وایي جمهوریت او ډیر او لګ او ډیر او لګ نو بده کې د لګونه دا فکر او دا سوچ د لګ سم کا په خبره باندې پوښي ارزه کې ډیر ناکاره نه او ارزه کې ډیر خم نه د خو ډیرواله خده او د بدو ډیرواله بد دی
بد دی، چې ډیر مينو بد دی او چې لګي مينو بد دی، او چې لګي نو لګ بد دی او چې ډیر نو ډیر بد دی، بیا به قوت زیاتی. او نیکان خدي نو چې خدي نو لګ خدي او چې ډیر شي نو بیا ډیر خدي. دا خو اسانه خبره ته په دې نه پويږي. دومره کم اخلاق او چې په دې نه پوي داته. اذا كثر الخبث. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی اسلام فرمایل یفتح الردم دیوال با پرانسته شي، دیوال به شي پرانسته شي، ور بلری کړي شي، دیوال با پرانسته شي. کم دیوال؟ ردم یاجوج او ماجوج، د یاجوج ماجوج دیوال چې هغه حضرت یعقوب د ذوالقرنین سکړه دی هغه دیوال جوړ کړي. مثل هذا دومره به پرانسته شي. وعقد وهيب 90 او وهيب پکې د لشتیا او د عدد داسې کو. نو وهيب مو کو، پیغمبر علیه السلام مو کو، صحابي مو کو. پوه شئ په خبره.